شروع کوم په نامه د لا یزال شهنشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کېدو اختیار دی. ګرانو کتونکو دې وخت ولاړې ما د الیکشن کمیشن 400 د دفتر مخې ته په ان 24 باندې چې کوم انتخابات دي کوم چې د عمران خان خالی شوی سیټ دی په هغې باندې په 30 اپریل باندې انتخابات کېدونکي دي. په دغه کې چې تر دې وخته پورې ټیم ختم شو 4 بجې پورې ټیم او هغه ټیم اوس ختم شو. دغه کې چې کوم ملګرو کاغذونه داخل کړي دي نو د هغې نامې د تاسو تعلمه یو پکې زمونږ دغه سینیر صحافي علب خان شیرپو کاغذونه داخل کړل. سبزلي ترین کم چې د پریس کلب ملګری دی هغې کاغذونه داخل کړل. حاجی فیض محمد کم چې د صحافت سره د هغه تعلق دی هغه کاغذونه داخل کړل. دغسې سید احمد کم چې د جمعیت علماء اسلام د سابقه امیر مولانا هاشم خان زوی دی هغه کاغذونه داخل کړل. پیرفتاب د عثمانزو هغه د پاکستان پیپلز پارټۍ نه کاغذونه داخل کړل. اکبر علي د رزړو دم د پاکستان پیپلز پارټۍ نه کاغذونه داخل کړل. دغه شپږ کسان تر دې دمه مخې ته راغلي دي. د دې نه پس ټیم ختم شوی دی او نور هغه کسان کم چې اوس د کاغذونو خواهشمند دي ګیټ یې بند کړ او هغه بهر دننه نه پرېږدي. علب خان شیرپور سره ولاړ دی هغه نه به تپوس کوو د دغه الیکشن ته د ودرېدو په حواله باندې. علب خان شیرپور صاحب څه سوچ مو په دغه علاقه کې غټې سیاسي پارټۍ وې د اویو کالو نه هغوی لګیا دي په دغه ځای کې سیاست کوي یمینۍ پاتې شوي دي ګڼ ملګري څه تاسو سره داسې پروګرام دی چې هغه به د نورو نه بدلي؟ محمود جان صاحب ډېره زیاته مننه کوم او یقینا چې دغه سیاسي ډلې د خپلو مفادو لپاره دغه پارلیمنت ته یا د کرسو په سوچ کې د ولس سوچ په داسې ټیم کې هغه بیا ابس راشي چې نن د یوې بجې پورې زه بلا مقابله چې کوم دی نو ایمنۍ وم د یوې 2 بجو پورې وایي چې زه بلا مقابله وم او زموږ ملګري جرنالست چې کوم دی زاید الله د هغه ملګرتیا وه دغه شانتې نصرت حسین توپان صاحب دغه شانتې محمود جان صاحب ستاسو ورسره چې کوم دی رفاقت الله او بیا تحریک چې کوم دی نو هغوی په دغه الیکشن کې فیصله کړې وه. 7 کسانو هغوی ته درخواستونه ورکړو. په 7 کسانو کې چې کم دی نو چونکې په دغه سیلاب کې تحریک ډېر زیات کار کړی او په دغه سیلاب کې ورسره زه لګیا وم د کروڑا روپو سامانونه خو صرف دا زما په لاس باندې تقسیم کړو. بیا د ډاکټر صاحب چې کم دی نو دا خواهش و چې تاسو د الیکشن ته چې کم دی نو راشئ علاقه کې م خدمت هم کړی دی خلک هم خوښوي او زموږ تعاون هم د سره وي او ملاتړ هم برپور کوو او په تا باندې زموږ اعتماد دی. نو زه خو د هغوی ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر شفیق صاحب چې په دغه کې 7 کینډیډیټ چې کوم دی هغې وروسته کړل او مال یې مقرره کړله. ورسره چې کوم دی نو موږ سره ضلعي امیر ولاړ دی حسیب قربان صاحب عبدالله صاحب دی ضلعي جنرال سیکرټري د ډیم ډېره زیاته مننه کوم. زه په دې موقع باندې دا وایم چې الیکشن یې کېږي زموږ چونکې صحافت دی جمعیت هم خوښوي جماعت اسلامي هم خوښوي پیپل پارټي هم خوښوي قومي وطن پارټي هم د کور کلي پارټي ده خوښوي هم ان پي چې کم دی نو ایمل ولي خان را سره ډېره زیاته مینه کوي هغه هم خوښوي. خو په دغه الیکشن کې میدان خالي و ما هم فیصله وکړله موږ وی چېرې دا میدان خالي لاړ نه شي او راشه چې په دې د ریډیو په ذریعه د ټي وي په ذریعه د اخبار په ذریعه د سوشل میډیا په ذریعه د خلکو هم خدمت وکړو. د پارلیمنت ته هم لاړ شو په پارلیمنت کې هم چې کوم دي د خلکو ته وښایو چېرې ځمکني حقایق څه دي. هغه طبقه چې هغه د سیکل نه راشد شوي بیا په موټر سیکل باندې بیا موټر نه هغه د دې خلکو د دغه سوچ نه د غریبې طبقې د نمایندګۍ نه هغه خبر وي. نو ماله خو الله پاک یو موقع راکړې وه د 2 بجو پورې خو د هغې نه پس بیا نور کینډیډیټ رالل هغوی ودرېدله نو هغوی ته موږ خوش آمدید ورته وي ورکلی ورته وي. موږ خپل دغه پیغام دی قام ته چې څومره په دغه ان 24 باندې دي نو زموږ کار څه پټ پناه نه دی زموږ اواز چې کوم دی هغه څه پټ پناه نه دی. پیرفتاب صاحب چې کوم دی زموږ پیر دی هغه چې کوم دی نو دې وخت کې زموږ برپور حمایتي دی نو د هغه هم ډېره زیاته چې کوم دی نو مننه کوو. نو زه دا خبره کوم پیر صاحب اوس روانو نو سلام یې مو نو زه د ان 24 خلکو ته دا وایم چې په میدان درله په کور هم ډزې وشوي دوکان هم 2 پیرو سوځو رور هم پکې بیله په صحافتي لحاظ سره په سوشل اکټیویست لحاظ سره هم قربانۍ ورکړې انشاءالله خو مقرره نو یو خو د تحریک یو خپل سپیڅلی او کلو منشور دی چې
د مفادو سیاست نه کوي. او بل زمونږ چې کوم دی هر چاته ډاګیز دی خبرې هم چې کوم دی سپینې خبرې کوو، نه چا نه یریږو نه چا نه شرمیږو، خو افسر کې غلطي وي، خو سیاسي سړي کې غلطي وي، خو بل چا کې غلطي وي نو هغه مخکې ویلي دي بیا به هم وایو. نو تر څو پورې الله دې کي چې دغه الیکشن کمپین دی په خیر او عافیت سره چې کوم دی هغه سر ته ورسي. زمونږ صحافیان رونه ولاړ دي، زمونږ مشران دي، فیض محمد صاحب چې کوم دی دغه تپوس به ما درنه کوو ځکه چې دا ما څونه الیکشن کور کړي تر دې دمه ما داسې نه دي چې هغې کې صحافیان ولاړ دي یا په دومره تعداد ولاړ دي. دغه ملګرتیا به فیض محمد صاحب چې کوم دی زمونږ مشر دی او زما صدر دی، زه یې ډېر زیات عزت کوم، بیا به هم کوم، په دې الیکشن کمپین کې به هم کوم. او کیدای شي زړه کې ترس راشي چې یاره دا زمونږ کشر دی او د ملګرتیا وکړو. دغه شانتې سبزلي ترین دی زمونږ تکړه صحافي دی، سینیر جرنالست دی، مشر دی. د هغه نه هم دا تمه ساتمه چې د خپل کشر ته موقع ورکړي او مخکې چې کوم دی راسره شانه بشانه ودرېږي، تاوان هم راسره وکړي، کمپین هم راله وکړي. نو زه خو ته ډېره تمه ساتم او امید مې دی انشاءالله چې دغه دواړه چې کوم دی دا به زما ملاتړ کېږي. ځکه چې دې وخته پورې سنو کسان راله نو مستقبل کې مې ته بھرپور امید دی چې خرچه هم راله کوي، تعاون به هم راسره کوي او مخکې هم راسره ځي. او زه ورته دا هم یم چېرته اړه کې داسې سره نه شي، زه ستاسو کشر یم انشاءالله. صحافتي خلې ځلې چې کوم دي هغه به جاري وي، هغه به ساتو او د خپلو مشرانو صحافیانو چې کوم دی نو قدر هم مخکې هم کړی دی، آینده به هم کوو، بیا به هم کوو او صحافتي خلې ځلې به هم کوو. او بس دا هم د الله نه دا دغې چې ړومبې خو چېرې کامیابي راله نو 400 صحافیان چې کوم دي دا به په یو پلیټفارم راولم. نو دا مې یو غټه دغه ده چې دې کې به د شفیق صاحب نه ډېر کار اخلم او هغه به دې خلکو ته کینوم. ولې چې یو ستره هستي ده الحمدلله صاحب، د هغوی دعاګانې دي را سره. نو او بل دا فخر کشمیر عاشق رسول حضرت محمد امین باباجي صاحب چې یو ستره هستي ده، نو د هغوی نه به دعا اخلو او د هغوی چې کوم دی نو سرپرستي ده. نو انشاءالله مخکې به ځو خو صحافیان به انشاءالله یو پلیټفارم کیدای شي د الیکشن چې کوم دی موږ صحافیان یو کي او زما ته دوی کېناستل نو د دې مطلب دا شو چې به دا یو شو، دې کې بس بیا خبرې نشته. ګرانو کتونکو دا د چې کومه خبره وکړه چې د 1200 پورې زه ایم بالکل دی د 1200 پورې ایمیل د 1200 پورې دی ایم په دیو چې صرف د کاغذونه و چې هغه د روړي و د داخل کړي و او هغې پسې منډه تړله شروع کړه. دا نور شپږ چې نور رالله نو دا په د 1200 نه پس بیا رادغه شوي چې میدان خالي دی ټول رالل. خو زما به تاسو ته درخواست دی چې مهرباني وکړئ د داسې کس انتخاب وکړئ کم کس چې د دغې علاقې دپاره د ټولو نه بهتر وي. محمود جان عمرزی د نه اجازت غواړي د لوی الله په امان.